اختر را روان د چهارشنبې په ورځ باندې دا موږ خو چې کومه میاشت ګورو لا خدای دې خیر کوي لکه څنګه چې په روژه کې خبرېدو میاشت اوچته ولاړه وه ښه به چې موږ د چهارشنبې انتظار کوو د نهې په ورځ باندې مازدیګر هلته میاشت اوچته ولاړې خو د چهارشنبې الحمدلله علما کرامو او بس داسې ووایه چې یو فیصله پې کړې ده چې د چهارشنبې را روان زیارت جمعه خالی څلور ورځې دا د اختر 3 ورځې او یو ورځ د کوجې 4 ورځې به دا به زموږ چوټي وي انشاءالله موږ د روژې هم چوټي کوله خو د خلکو مینه زاري کول چې نه جي ډېرو خلکو ته تکلیف وي او پریشاني وي د چا کینسر وي د چا شوګر وي د چا زیړې وي نو دا دردونو سره خو به وکتې شي خو دا سخت مریضان دوی ته ډېر تکلیف وي نو دا به کوم ځای ته به ګرځي آغا خان ته به ځي لاهور ته به ځي الحمدلله من جمله زو سیلانونه پکې کوم د کینسر پکې په سوونو مریضان جوړ شوي دي نو موږ چوټي کوله خو بیا د خلکو په بار وینا سره موږ چوټي ونه کړله او کار هم شروع کو نن اخیرنۍ جمعه ده را روان چهارشنبې له چې کوم اختر دی او چهارشنبه زیارت جمعه هفته دا به زموږ چوټي وي انشاءالله تعالی بلې چهارشنبې له به بیا کار شروع کوو نو ټولو ملګرو ته ووایئ چې د را روانې چهارشنبې له اختر په سبب باندې به انشاءالله تعالی چوټي وي او زه خو لا دا ویم په اختر کې ما کتلی دي چې ماله د کال مثال 1,00,000 کسان راشي 1,00,000 خو ډېر راځي خو مثال مې وویل 1,00,000 ماله ډېر راځي د کال چې موږ حساب وکړو که نه نو داسې جمعه راشي چې په هغې کې 2,000 کسان دي دا خو سروجیانو کسان مونږ کم کړي دي داسې جمعه راشي چې 1,500 کسان دي د یوې ورځې خبره کومه نو چې د یوې ورځې 1,500 شي د یوې ورځې 1,000 ونیسه نو د 4 ورځو څو شول 4,000 شول نو اوس په میاشت کې حساب وکړه نو د کال خو موږ د لاګو نه خلک ډېر راځي خو ګیله به یې دلته راشي چې ماله د اختر مبارکۍ له یا 100 کسان راشي یا 15 کسان راشي هسې په ایمان وی یو ګیله مې راځي که نه راځي به ځکه چې زه یوازې څه دم والا خو نه ما خو ته ووایي چې ګوره الحمدلله مستند علم مې کړی دی اگر چې څوک ځان ته تحدیث بالنعمت ویما اگر چې ځان ته څوک عالم وي من قال انا عالم فهو جاهل دی جاهله دی خو تحدیث بالنعمت د اجازه تا شریعت درکړي چې کله به خپله هده ښیي نو وایي مستند سبق مې ویلی دی اساتذه مې معلومه دي نو ما خو په دې عمل کې یوازې دم نه دی کړی که نه ما خو په دې عمل کې 200 ځای کې تقریرونه کړي دي سیرت جلسو له تلیم ختم نبوت جلسو له تلیم دستربندو له تلیم چهلمو له تلیم ختمونو له تلیم او دغه رنګې میلادي جلسو له تلیم نو ما خدا هم ورسره کړي دي که نه نو په خبره لکونو ته نه چې خبره تقریبا د لکونو نه ورپسې ډېر وروړې ده که کروړ نی خو کم به م ني د الله په فضل ځکه چې زه کم بیانات د کم وخت نه کوم د کم وخت نه دمونه کوم نو د کال د لکو نه زیات کسان راځي نو دا څونه کالونه وشول نو دا به څونه لکو کسانو ته زما یعنې دا اواز به رسېدلی به او چې د اختر مبارکي شي نو یا 25 کسان راشي یا 30 کسان راشي د اختر مبارکۍ ده دې ځل به څونه راځئ د دروغ به لاس نه اوچته وي ځکه چې دروغ به نه وایي الله تعالی دې نیکان کې امین وایي